15 کاله بعد الله تعالی خپل کور ته چې وغوښتلو نو ډیر زیات په غربت کې هغه عمرې ته لاړو چې پیسې ورسره دومره نه وي چې هلته د هوټل کمره ځان ته نیولې وه. صحیح ده ورور مې؟ دغه شیزان هم ورسره نو او عمرې ته لاړو. الله تعالی ولا دومره غټ عزت ورکو چې دونه به د ملک یو باچا ته وزیر اعظم تم بنی ورکړي. هلته د چا ویډیو وکړه هغه په پوره دنیا کې مشهوره شوه. بیا خلک ترا خبرې به کول قسمه قسم خبرې کول. ما وی چې د حقیقت معلوم شي ان شاء الله ټول مرګره سره به دغه ویډیو زه شریک کوم او لازمی دا ویډیو به تاسو شیر کوئ. بابا ماشاءالله عمره وکړه رالو خپل ځای له هغه ځای کو تاسو ما سره وګورئ. زه به د سیټ کې د تصویران لګوم. نو بابا هغه بابا چې کوم په سوشل میډیا باندې په پوره دنیا کې مشهور شوی او د عرب په هر یو میډیا باندې هغه مشهور شوی دا هغه در سره نن څه حقیقت تاسو طویل غواړم ټوله ویډیو م وورئ او مخکې مرګرو سره شیرم کوي. بابا څوک د کوم ځای و عمره څنګه کړې وه په کومو تکلیفونو هغه عمرې ته پیسې جمع کړې وې او مالدارو کو غریبو کور یې کم ځای دی دا ټول به ورته په دې ویډیو کې انشاءالله زه وایم. لومبنې بابا ماشاءالله د پاکستانو بیا په پاکستان کې کراچۍ سره خوا کې حب چوکۍ ده د بلوچستان ایریا ده په هغې کې بیا حب چوکۍ سره خوا کې یو بل کلی دی بابا د هغه ځای بزرګ بابا دی ماشاءالله ټول خلک ولا دعاګانو ته راځي په یو چوپړی کې ناست دی او الله تعالی ولا دومره غټ عزت ورکړو چې دونه به انشاءالله یو باچا ته هم نی ورکړي دومره غټ عزت والله الله تعالی ورکو. بابا وی چې زه کله عمرې نه راتلم په عمره کې اخیری ورځې وې زما او په روزې شریفه کې زه یم نو په هغه ځای کې خلکو به ما سره تصویران وښکل هارونه به یې راته اچوله او ګاډي به یې راته راوستل. ما له پته نه وه چې دا ولې په ایرفورټ راته پته ولګېده چې دا د څه وجې نه ما ته دا خلک هارونه اچوي ما سره خلک تصویران وباسي او ما ته خلک ګاډي راولي. او د بابا درته د عمرې یو څو خبرې شریک کومه چې بابا عمرې دپاره پیسې څنګه جمع کړې وې او د کوم ځای و او څنګه په طریقې پیسې جمع کړې هغه هم درته وایم انشاءالله. بابا ډیر زیات غریب سړی و او پیسې ورسره نه وې خو شوق یې و چې زه به انشاءالله عمره کومه. عمره چونکې ارزانه ده حج ګران دی نو د عمرې شوق یې لومړنی پیدا کړی چې زه به د الله تعالی کور وینم او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم روزه شریفه به وینم. نو بابا ته چا چیلې ورکی او هغه به سرولې کو په نیمه چیلې غشته وي خو د چیلو په هغه پیسو باندې لګي لګي به والله په کال کې جمع کېدي او هغه به ځان سره محفوظ کولی چونکې د هغه بچي مو هغه بچو به والا وی چې موږ له خرچه هغه ته به وی چې تاسو لوغونتې ناکامو کوي دا پیسې ما ته پرېږدئ زه به انشاءالله د الله تعالی کور ته ځم. نو هغه زوی خبره وکړه چې کله مونږ بابا له پاسپورټ جوړ کو چې زه پیسې به اوس برابر شي نو پیسې برابر نه شو نو پاسپورټ هم ایکسپایر شو 15 کاله په هغې کې مو وته او دغه شان وخت تېرېدو بیا کرونا ویراله د کرونا نه بعد بیا سلګې ډېرې پیسې چې جمع شوې نو په دې کې 15 کاله منځ کې وته د بابا شوق ته ګورئ جی په یو چوپړی کې دیره ده او کور هم چوپړی ده دومره زیات غریب سړی او الله تعالی ولا دومره غټ عزت ورکو او ماشاءالله چې څنګه اوس عمرې نه رالو نو آفر ولا ډارک وشو چې انشاءالله یو څو ورځې بعد به بیا عمرې ته راځي هلته نه ولا یو شهزاده دی یا عربي دی الله تعالی دی ولا ډېر زیات عزتونه اجرونه ورکي ای ولا سوال جواب وکړو. بیا یو بله خبره پکې هم ما واورېده چې بابا له یو کس د حج هم آفر وکړو چې بابا جي ته به انشاءالله حج ته راځي چې څونه خرچه کېږي هغه به درسره مونږ منو. نو که څوک غوښتل غواړي دغه بابا نه دعا اخیستل غواړي نو حب چوکۍ سره قریب کراچۍ حب چوکۍ سره قریب یو بله علاقه ده په هغې کې بابا موجود دی
او هغه ته تاسو ورتلی شئ، دعا هم د اخیستی شئ. ډېر زیات بزرګ سړی دی، د دغه ځای خلک ډېر زیات مخلصه دي. دغه ځای ته زمونږ یو ځل تشکیل هم شوی د دې سره یو بل علاقه وه، دغه ډېر زیات با پرده خلک دی. یقیني درته وایم چې مونږ سې روزې ته لړو نو هلته کې اسم نو صرف کیکرانو او مالونه به خلکو سرول، نور اسم نه. دکانونه به نو، او که دکان به و د کور پوره یو محلې که نه، یو محلې نه به د هغه یو داسې شپول غوندې راته و، په هغه شپول کې به هغه کورونه وو او جومات په هغه شپول سره لږ نږدې و، بیا به دکان د هغې نه لرې و او بیا بیټک د هغې نه لرې. ولې چې بیټک ته هم داسې خلک کم راځي او دکان ته ډېر راځي او جومات ته هر ټایم راځي. نو جومات په نږدې جوړ کړو. موږ به چې دعوت ته ورتلو نو جومات نه به لږ بار شو، نو اواز مې به راوښکو چې دعوت دپاره راشئ چې موږ تاسو له دعوت درکو، د تبلیغ هغه عمل به موږ پوره کولو چې څنګه ترتیب وي که نه جي. نو ماشاءالله ای ته ما وی تاسو څه کار کوئ؟ نو ویې چې موږ صرف د کیکران سوځو دي نه کویله جوړو، دقه زموږ هر څه هر څه دي. او په هغې کې هغوی ماشاءالله ښایسته خوراکې به خوړې، خو ډېر زیات ما چې د هغوی هغه پرده صحیح که وی مونږ په جنت کې اوسیږو او مونږ خلک داسې پرده نشو کولی چې څومره د بلوچستان او په سیندیانو کې یو څو علاقې دي هغوی څنګه کوي. نو هغوی نو ګورئ داسې بزرګان خلک ډېر کم وي. نو د دې بابا دا واقعه تاسو وګورئ، تاسو به حق حیران شئ چې دومره غریب سړی و او دومره عزت والله الله تعالی ورکو. نو امید د رب نه کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي او زمونږ کو دا ویډیو تاسو د یوټیوب نه ګورئ او کو دا تاسو د فیسبوک نه ګورئ نو لازمي ملګرو سره شیر هم کوئ او زمونږ د پیج فالو کوئ او چینل سبسکرایب کوئ. د ویډیو کتلو ډیره مهرباني او الله تعالی مو آباد او حاد لره.